السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو امید ده تاسو بخیر تاسو ته پته تاسو مانه سوالونه کړیو دی باره کې چې یاره عمر بای دا نوې نظام چې کله راشي په دې کې چې یو سړی بار عقد کوي نو آیا د دې عقد د فیسونه به هم اقي کنه دا به زیاتیږي مطلب نقل کفالی د فیس به هم اغي یو سړی د یو کمپنۍ نه زی بلی کمپنۍ ته نو دی دا فیس به هم اقي ک زیاتیږي به نو دوستانو دې باره کې وزارت العمل په خپل تاسو دغه افیشل پیج تلل شي بغو صفحه باندې وګورئ هغه په خپل سوال کړی دی هل یوجد على خدمات نقل وظیفي یعنی مطلب دا دی چې سړی دا کم نوې سیستم چې را روان دی د دې په دې رسومو کې څه اضافه شوی ده کنه نه شوی نو په خپل ته جواب ورکړو چې لا یوجد اي رسوم اضافي بخلاف ما هو معمول به في الوقت الحالي په دې کې فی الحال اس اضافه نه شوی او هم اق فی سنه دي مطلب دا 2000 ریال دي او 3000 دي او 6000 ریال دي په دې کې لا اس قسمه اضافه نه شوی خو دلته یو سوال دی دوستانو سوال دا دی چې را روان وخت کې یو سړی د شپږو میاشتو لپاره کانټریکټ یې وکړو او ختم شو په کال کې د 2 راله او بیا د دویم کال 3 راله نو 6000 شو نو سړی د 2 کال پس دغه بیا ډیر کانټریکټ خو به کیږي خو به ختمیږي نو آیا دا فیسونه به دقه سي برقراري کنه دا به خيږي نو مطلب 8000 او 2000 دا خو به ځان له دغه شو نو د دې دوستانو ان شاء الله پر روان دور کې به اكيد د دې به وضاحت کوي وزارت العمل ان شاء الله دې باره کې چې دا څه قسمه د کنټریکټ باره کې د کنټریکټ د چینج کولو چې کم فیس دی دا غي باره کې ان شاء الله چې څنګه خبر راغی دوستانو هغه تاسو سره شیر کوم زما ویډیوګان تاسو په یوټیوب باندې هم ګورئ ځکه چې تفصیلی ویډیوز الته بیا اپلوډ کوم دا غي علاوه که تاسو زمانه سوال کوئ نو زه به تاسو له سوال جواب په انستګرام باندې درکوم ځکه چې زه کلم ان شاء الله دغه شمه ټیم څنګه ملاویږم زه به تاسو د وخت مطابق جواب درکوم مختصر میسج کوئ ان شاء الله ځکه چې زموږ دغه د چیرته زموږ چاته خیر ورسیږي ان شاء الله تاسو لږ تادیم کوئ ان شاء الله او چې څنګه ان شاء الله موږ ته ټیم ملاویږم دغه مطابق به تاسو له د خیر سره جواب درکوم شکریہ